بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت په دې آیات مبارکه کې تسلی ورکي زمونږ استاد خپل محبوب رهنما سید الانبیاء والمرسلین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. الله مخکې ذکر وکړو چې دا کافران چې دي ته عذاب د دې وجې ملاوي چې په ناحقه فیصلو به خوشحالې ده ورته ویلي جهنم دروازو ته ورگزار شي هغې ته ورشي. نو اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته صبر کوه په وعده د الله رب العزت هغه حق ده. که چېرې موږ وښایو تا ته بعضې د هغه نه چې موږ دې لره ورکوو او یا وفات کو تا لره که تا ته په ژوند باندې څه د هغې عملي نمونه وښایو څه عذاب درته د هغې وښایو لکه بدر احد یا وغیره په دې کې نو خو هغه هم یو وجه ده کیدی شي وښایو درته څه او کیدی شي درته هم نه ښایو ته وفات شي ځان ته دې راولو پس د هغې موږ دې له عذاب ورکو خو عذاب به موږ ورکو دا زموږ وعده ده. نو دغه خبره ده الله ورته ته صبر کوه. فاصبر بس صبر کوا اے پیغمبرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان وعد اللہ یقینا وعد اللہ حق دا حق دا فاما بس یقینا نرینکا کچری منگو خایو تا تا بعد اللذی زنی دا حقنا نعیدهم اے زنی دا حق عذابنا چی وعده مکڑی دا دیو سرا او نتوفینکا یا سوخو یا تاواخلو فیلینا نبز زمان طرف تا یرجعون دیو بواپس را گرزولی شم زمان طرف تا بواپس را گرزولی شی نو که من ستا پا مخامخ عذاب ورکو او کرستو ورکو تیخت میخت نشتا بلخو انشتلی اسمنگ وعده کړی دا دک شان بکی. بیا الله فرمای ولقد ارسلنا نو دا دلیل نقلی دی پر اتلو د پیغمبرانو صلی الله علیه وسلم سره الله رب العزت فرمای چې مخکې څومره پیغمبران راغلي غیم دا خبره کړی دا د ټولو پیغمبرانو مشترکه خبره دا و چې لا اله الا الله وای د ټولو مشترکه خبره و چې د الله وحدانیت منه توحید منه بل طرف ته مزه. ولقد ارسلنا یقینا را لېږلو منګه رسولا پیغمبران من قبل وړاندستانه منهم ځینې د دغه پیغمبرانو نه من هغه قصصنا چې موږ بیان کړي دي تا ته چې بیان مو کړی دی علیک تا ته چې تا ته بیان کړي د هغو ومنهم و بعضې د دونه من هغه دی لم نقصص علیک چې تا ته لا بیان نه دی کړي د هغو چې تا ته لا بیان نه دی کړی د هغو نو دا به داسې شي لکه شیخ الهند رحمه الله په تفسیر باندې شبیر احمد عثماني رحمه الله لیکي چې کیدی شي داسې معنی وکړه که داسې وکړې هم مناسب ده کیدی شي چې لا د نورو موږ تا ته ویلي نه یعنی لا ویلي هم نه وي د دې نه پس ورته الله رب العزت دای حالات بیان کړي د امتي دپاره ټول نه او یا ورته الله ټول د سره بیان کړي نه دي ټولې ورته ښودلي نه د سره یو خبره زمونږ د پاره اجمالا په پیغمبرانو باندې ایمان چې دی دا لازم دی چې بس دا وایو چې څومره پیغمبران دي د الله رب العزت د طرفه نو زمونږ په ټولو باندې ایمان دی. د یو 15 پیغمبرانو ذکر په قرآن کې راغلی د دین علاوه د نور ذکر نشته. نو بیا من 1,24,000 څخه کم او بیش وغیره دا روایاتو کې راغلي روایت هغه ضعیف ته خو ضعیف داسې نه چې دا ټوکرې ته د رسول خلک وي داسې دي هغه نه کم او بیش ورسره موږ وایو بس کیسه ختمه شو کنه بس اسانه شو چې کم او بیش ته ورسره وي او بیا خبره داسې ده چې بس ته بدی باندې ایمان او عقیده سات دا سوال نشه بیا نو چاره له خبره کولې سوکو هغه بل توی چې لکه سونه پیغمبرانو ورته 1,24,000 څخه کم او بیش ورته چې د 500 نمونه خوراته ولیک دا خو سوال نشه بیا
الله رب العزت فرمایي چې من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك سم پتا باندې نی بیان کړي. نو چې دا چا ذکر بیا نه شوی د کم پیغمبر ذکر نه راغلی چې دا پیغمبر دی نو هغه ته پیغمبر نشي ویلی بیا. ځکه پیغمبري دا قطعي دلیل غواړي، ثبوت غواړي. دا د صوفیای کرامو په خوبونو د هغې په یا د علماء کرامو په اقوالو یا د بل چا په تحقیق باندې دا شیزونه نه ثابتېږي، دا قطعي ثبوت غواړي. دغه چې کم ثابت دي نمونه راغلي بس هغه به بالکل ای باره کې مسلمه خبره ده ای باندې. او د نورو باره کې اجمالي د ایمان دي چې څومره پیغمبران دي د الله د طرفه هغه حق دي زمونږ په ایمان. او موږ په ایمان کې د هغې متعلق چې یو پیغمبر ډیر منو یو لږ منو دا موږ پکې فرق نه کوو. نور الله رب العزت د چا درجې اوچتې کړي چې ښکته. وما کان لرسول ومنهم وبعض د دیونه من هغه دی قصصنا علیکا چې موږ بیان کړی دی پتا باندې، یعنی بیان هم کړی دی تا ته. ومنهم وبعض د دونه من هغه دی لم نقصص علیکا چې بیان مونږ دې کړی تا ته د هغو. وما کان لرسول او جایز نه دی هیڅ یو پیغمبر د پاره، جایز نه یو پیغمبر لره ان یاتی چې دراوړې وا به آیات یو معجزې لره چې راتګ کړي په یو معجزې سره دی به بار بار پیغمبر ته کنه نه خراته او خایا سم معجزه رو باسه چې بلانکی غر د سروز یو دا د سپینو شیو دا وشي ته څنګه مالدار شي پرشتي وینو دا اسمان ته وخیږي. نه الله رب العزت ورته هیڅ یو پیغمبر له دا جایز نه چې هغه یو معجزه راوړي و الا باذن الله، مگر په حکم د الله رب العزت سره. معجزه دا د چا دا فعل د الله رب العزت وي خو د پیغمبر په لاس باندې راښکاره شي. کرامت فعل د الله رب العزت وي خو د ولی په لاس باندې راښکاره شي. دا د الله په اختیار کې ده چې الله یې نه کوي نو پیر بابا به څه کوي چې الله یې نه غواړي یو څیز الله وایي چې داسې دی ونشي دا ټول خلک دی راغون شي هېڅ شی نشي کولی. فاذا جاء امر الله بس هر کله چې راله فیصله د الله رب العزت هر کله چې راشي فیصله د الله رب العزت قضیه نو فیصله به وشي بالحق په انصاف سره وخسر او په تاوان کې شو او تاوان کې بشي هنالک په دغه ځای کې المبتلون دا باطل پرستا په دغه ځای کې به دا باطل چې دا نقصان شي په آخرت کې بیا چې کله سو شي الله وی وخسر داسې وایا او ښکاره بشي دا حسارې والا وتا هنالک هل تبیا المبتلون هنالک په دغه ځای کې المبتلون دی باطل پرست وتا ښکاره بشي دي تا نقصان خساره ورته ښکاره شي دی باطل پرست وتا. نو په دنیا کې الله رب العزت چې څوک د دین نه خلاف زی الله نقصان ورکی الله اندو ساتي. دنیا کې هم خلاف مزه د دین نه خلاف مزه اور چې څومره او زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. څومره چې قرآن شاته غورځي ته وایي چې زه ترقي کوم په والله که ترقي په دوربین کې مو وي ته وایي چې زه په بره باندې ځم په والله که په هیڅ حساب په سپکوالي کې به په بره ځي څوک به سپک څوک به درانه راپسې وایي زه رحمان په درنو درون په سپکو سپک په درونوالي کې به نه ځي د خلکو په نظر کې به ښه نه راځي چې څومره د قرآن او د دین نه لرې ځي ته به ګنوې ما کمال وکړه نه ته سپکېږي د خلکو په نظر کې. خلک وایي بیا زه په خلکو څه کوم نه د خلکو په نظر کې چې د چا درونوالي وي ځای وي عظمت وي دا ځان له یو مقام وي. متنبي والا وایي بنه هغه ده چې بنه ومني چې دشمن دی ومني دا کمال دی. موږ وایو سر اوچت کو په فخر وایو چې زمونږ هغه شخصیت پیغمبر دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کافران سره د دې چې هغه دوه قسمه دغه مخالفت کړی دی یو ذاتی تور په هغه حمله کړی دا او یو د هغه په نظریاتي تور حمله کړی دا. نظریاتي چې دای کوم سو په هغه هم حمله کړی دا او ذاتی حمله هم پکړه په مخامخ به ورته وي ته دروغجنی خو هغه به د زد او د عینات په وجه وي بیا به هم اک خپل ورته به وي دروغجن ورته به ساحر خو خپل امانتونه به راغشتل هغه به بیا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خود. نو موږ وایو چې موږ د هغه شخصیت پیروکار یو چې هغه ته هغه خپل مخالفین هم د امین او د صادق لقب ورکړ. الحمدلله. نو خبره داسې نه ده بیا په دنیا کې وخسره
هنالک المبتلون دا هو ال د تاوان شو د دنیا به ومن اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى. دا اوس مې چې دی نو یو راپورټ واورېده په 2020 او 21 کې د طلاق و شرح چې دا زیاته شوې ده په فیصدي په حساب سره روانه ده په برابر صرف په سرحد کې په 2020 کې 12,000 چې د طلاق کیسونه عدالتونو ته صرف تللی دي. نو چې په کورونو کې شوي ځان لیکي سونه دا عدالتونو ته تللی دي. نو دا 12,000 صرف نه دي، دا 12,000 خاندان دي دا ټوټې شوي. او په 2021 کې 1200 د پاسه 12,000 کیسه بیا تللی دي. دا اوس مې های کورټ والا یو وکیل اورېد او 15,000 کیسونه ورسره اوس هم لا بند پراته دي دا د طلاقو په کیسه کې حساب لګول. موږ وایو موږ ترقي کوو دا کوو ښځې له دا دی له حقوق ورکړه دا حقوق دي دې ځای ته موږ رارسو. الله دې معافي وکړي. دې کې هغه دي چې اسه د دغه نه عدالتونه بار بار کیسې دي هغه چې ورواچي نو بیا کم سطحې ته دا خبره رسي. اولې موږ قرآن شاته غورځو نو هغې له وایي چې وکیل له وایي چې انټرویو ته اخته چې دا وجه څه ده نو هغې مختلفې وجې ویلي یو پکې عدم برداشت چې خلکو کې رسته رزه برداشت ختمیږي وغیره. خو یو وجه پکې غټه دا ده چې خلک رسته رزه د اسلام نه لرې سي اسلام ته شا کوي نو ځکه په کور کې چین او سکون او آرام نشته. او په دې کې والله هغه وایي چې داسې کیسونه دي چې مطلب د په خپل خوخه باندې ودونه شوي دي یا وغیره. او دې کې دا د خولې کیسونه چا پکې صرف خوله نه طلاق هم زنانه په خپله وختي صرف خوله ته نه وغیره. نو الله هم دې وساتي دا د دنیا په اساس هغه نقصان شه بیا دغه خاندانونه دا تقسیمیږي دا 15,000 مثال په طور خاندان اخوا 12,000 بیا دا بار چې کم کیسو نه مخکې د هغې نه چې کور دې روان شي مخکې د هغې نه چې د عزت جامه دې وځي مخکې د هغې نه چې پټکې دې تار تار شي الله رب العزت سره خپل تعلق چې موږ مضبوط کو الله ته نږدې شو الله ته لاس اوچت کو چې خدایا اوسه پورانه چې څه اخوا دې خوا کېدو نو بس زه مجرم یم په هغې باندې ګرم خدای پاک راټینګوم یم خدای پاکه معافي راته وکړه خدای پاکه نو چې بیا به کار کېږي انسان دې بیا دې ګناه وشو خیر دې بیا معافي وغواړه د خدای در خو چېرته ختمېږي نه دا چېرته هغه خو نه دی بیا معافي وغواړه بیا معافي خو داسې نه چې زه دې دین ته شا کوم ویم چې بس په ترکې روان یم داسې نه کېږي. الله الذي الله هغه ذات دی جعل چې ګرځولې لکم تاسو لرا الانعام سو ډنګر لترکبو د پاره دی چې تاسو سوار شئ منها د دغه نه چې په بازو د دغه نه سوار شئ الله رب العزت ګرځولې تاسو د پاره سو ساروي نو انعام هغه سارو ته ویل شي کوم تکاکا هغه سارو ته ویل شي کوم چې په کور کې وي هغه ته مراد دي. نو الله ګرځولې دي لترکبو منها بازو د دغه نه تاسو په سور لیکوي و منها او بازي د دغه نه تاکلون تاسو ته خوراک کوي بازي داسې دي چې خوراک کوي حلاله کې خوراک ته کې ولکم استاد د بارا پیه بدې کې منافع او فائدې دي مختلفه چرته سرمن خرڅه کې چرته د سرمنې نه سره جوړ کې چرته وړې چې د ځان د لپاره جامې جوړ کې صادر جوړ کې بل څه نو فائدې دي تاسو د لپاره یا ته په اوس کې وغیرہ ولتبلغوا د بارا دي چې تاسو ورسیږئ علیها په دغه سارو باندې حاجت خپل حاجت ته فی صدورکم هغه چې بسینو تاسو کې تاسو په زړونو کې چې کوم حاجت دي چې پلانکی زه ته رسم پلانکی زه ته زم الکا نو دا خو انسان دی هغه ټیم دا غټي سورلې وي اوسم چې دی دا غي ضرورت چې دی ختم شوی نه دی د ضرورت په اعتبار سره اوسم هغه ته ډیر زیات ضرورت دی. ممکن ده چې دا نور سيزونه چې دي مثال په تور سو وخت له پابندې ولګي په یو ځای باندې بل څه ولګي بل بیا هم د کشیزون ته ناسي الله رب العزت چې دي هغه داسې ورکوي چې د هغې سټاک نه ختمېږي لګیا دي یو د دون تاسو ساروي حلال کړه دا به وشو دونه پلانکي ټایم کې به دا ختم شو دا هېڅ نه ختمېږي دا د الله خزانه ده روانه وعليها او په دغه سارو باندې وعلى الفلك او په کشتو باندې تحملون تاسو څه کوي تاسو سورولې شي په دغه کشتو باندې او په دې باندې تاسو څه کوي سورولې شي نو تاسو ګوره د کشتو د بار بیا دغه غټ الله رب العزت ول سمندرونه پیدا کړی د بندرګاو سیستمونه دي روان دي کیسه خلک پکې لګیا کار کوي یو ملک بیا بل ته کیسه روانه بل ته نه دا د الله رب العزت خزانه دي ختمې ده پکې نشته.
ويريكم آیاته او خی الله رب العزت تاسو ته خپل قدرتونه په ای آیات الله نو د کم نه د الله رب العزت نه نو د کم قدرت د الله رب العزت نه تنکرون تاسو څه کوي مخړوي نو الله رب العزت ورته معمولی شانتي جلکو خو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه حدیث هغه فرمایلی چې زمانه ملم دشمن لري نو زما په روب وي نو سرت بالرعب زما امداد په روب سر شوی دی نو په دې زمانه کې مرته خدای جلکو خو چې الکا ارس تا سره دی زور تا سره دی دا ټول دنیا کو متحده تا سره هر شی تا سره دی خو یو کس ته په ټول ملک دوه کسان دی په ټول ملک پیدا شي یو ځای ته وردن نشي بیا یې چل نه درسي بیا ستاغه ټوله ټکنالوژي په ځای ودرېږي بیا د ټول ملک یهودیان یریږي بیا د ټول ملک عیسایان یریږي چې بیا پکې الله اکبر والا پیدا شو بیا پکې کلمې ونو یریږي دا څه دا ورته اوخی الله رب العزت ويريكم آیاته چې د کوم قدرت نه بته د الله د یو نوم دومره زور دی یو نوم دونه زور دی چې ملک ستاره زه ستاده ټکنالوژي ستاده هر څه ستادي قدرت تا ته حاصل دی حقیقي چې کوم قدرت دی هغه د الله په یو نوم کې چې په تش لاس یو کستردن نشي دا هغه چل بیا تعالی نه درځي خپل کسان د یو زینت نشي رو بس دا د الله چې خی ويريكم وخایت است الله رب العزت آیات قدرتونه خپل په ای آیات الله نو په کوم نو خدای الله په کوم قدرتونه د الله تعالی تنکرون تاسو انکار کوي نو دین انکار نکی فاصبر بالصبر کوا ان وعد الله یقینا وعد الله تعالی حق ثابت لا فاما بس یقینا نرینک کوم او خایو تعالی بعد الذی زنده غنا نعدهم بعد د عذابنا چې منګه وعده کړی د دوسرا او نتوفینک یا واخلو تعالی فالینا یرجعون بس زمون طرف ته دی را واپس کول دی زمون طرف ته دی را واپس کول شي ولقد ارسلنا یقینا من را لګلو پیغمبرانو لرا روان دي تاسونا منهم بعض د دونا من هغه قصصنا چې بیان کړی دی منګه علیک تا تا ومنهم بعض د دونا من هغه لم نقصص علیک چې تعالی موږ د هغه بیان نه دی کړی وما کان لرسول او جایز نو هیڅ پیغمبر لرا ایاتیا چې راتګ کړی بی آیاتن بیان خسرا په معجزې سره الا باذن الله مگر په حکم د الله سره فاذا جاء امر الله بس کله چراشی حکم د الله تعالی قضیانو فیصله بوشي بالحق بس سره په انصاف سره وخسر او سشو او تاوانیان شو او هلاکت شو هلاک وخسر او خساره کی پریوتل او یا خکارا بشي خساره او تاوان هنالک په هغه ځای کې حالتا المبتلون دی باطل پرستو ته چرته د قیامت په میدان الله الذي الله غذاتی جعل چې ګرځولي لكم تاسو لرا الانعام دغه ساروی ترکبو د پارا دي چې تاسو سوريږئ منها پدی باندې سورلی کوي پدی باندې ومنها وبعض دغه نه تاکلون چې تاسو ته خوراک کوي ولکم استاد د پارا بیا پدی کې منابع او بشبها فائدې دي ولتبلغوا علیها او د پارا دي چې تاسو سوارش علیها پدی باندې حاجتن یا ولتبلغوا د پارا دي چې تاسو ورسیږئ علیها بدغه سارو باندې حاجتن خپل حاجت ته کم حاجت ته فی صدورکم هغه چې بسینو تاسو کې دی وعليها وبدغ سارو باندې وعلى البلغ وبگشتو باندې تحملون تاسو سورول شي الله رب العزت موږ له فائدو توفیق